ډېره زیاته خوشقسمته خاوره ده چې دا زرخیزه خاوره ده، د مال په اعتبار، د آمدن د ذرایعو په اعتبار، او بیا دا پښتنه هغه خاوره ده چې په دې د ملنګ بابا فخر افغان باچا خان د خپو پلونه پراته دي، او بیا تاسو د مردان پښتانه د مردان خاوره په دې اعتبار ډېر خوشقسمته یئ چې د ولی خان بابا یو نوسې امیر حیدر خان هوتي ستاسو د دې خاورې سره تعلق ساتي، او ټوله دنیا یې د برداشت، د تحمل، د معامله فهمۍ کام سره او د خاورې سره د مینې اعتراف کوي. تاسو ټول مردان ډېر خوشقسمته یئ. زه دله مبارکي در کوم چې د مبارکې خاورې پیداوار یې. ګرانو مشرانو، د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست ډېر زیات واضحه دی، او دا د اوس نه ده، 100 کالو نه سیوا وشو چې دا سره جنډه ولسي سیاست د ورورولۍ تبلیغ کام کې یووالی، کام کې بیداری، په خپلو وسایلو د خپل اختیار سیاسي کامي خبره ګاونډ سره د ښو تعلقاتو، همیشه د سیاست درس، آئین او پارلیمان بالادست ګڼل، د انساني حقوقو تحفظ، ټولو کامیتونو د هغوی ژبې ته، د هغوی کلتور ته او د هغوی آئیني حقوقو ته تحفظ، جمهوریت ته وده، او بیا انسان ته د احترام په نظر کتل. دا د دې سرې جنډې سیاست پاتې دی، او دا د دې سرې جنډې سیاست دی. پښتنو راځئ چې وګورو چې په دې خاوره د الله تعالی د ویش په رڼا کې هر هغه قدرتي نعمت چې هغه د انسان د روزمره ضرورت دی، هغه خدای پاک پښتنو ته ورکړی دی. ځکه دا وامه او که دا نه وامه، نن هر پښتون په دې خبره پوهېږي، او بیا شکر دی چې ځوانان پرې اوس ډېر زیات ښه پوهېږي. خو پښتنو موږ او تاسو په دې پوه یو چې هغه قدرتي وسایل، د هغه قدرتي وسایلو روزمره استعمال او د هغه قدرتي وسایلو عمدن پښتنو زمونږ او زمونږ د بچو نصیب نشو. دا واضحه ده، دا بار بار تاریخ نه دوراومه، خو دلته سنجیده مشران هم ناست یئ. تاسو وګورئ چې کله دا ملک جوړ شو 12 اگست 1948 په دې خاوره یو ناجایز اولاد د قیوم خان په شان په اقتدار کې و. د پاکستان د جوړېدو لا یو کال نو شوی چې په بابړه کې 400 کې 6.5 شهیدان پښتنو باندې ګولۍ وورولې. پښتنو په خپله حافظه زور ورکوي چې 12 اگست 1948 او نننی وخت چې موږ او تاسو دلته ناست یو، د دې پښتنو غم که چا خپل ګڼلی دی، نو هغه د سره جنډه ده، او هغه د باچا خان او د خدای خدمتګارو د ورورولۍ دا لوی سیاسي تحریک دی، تاریخ دی. او که نن هم د پښتنو غم ته د خپل کور غم وایي، نو هغه د سره جنډه ده، او هغه د بابا دا سپایان دي، د دې نه هېڅوک انکار نه کوي. زه دا خبره دې دپاره کوم چې دا دلته رالو او دا په ټوله پښتونخوا کې ګرځو، نه د خپلو اتلانو، د خپلو مشرانو او د خپل قام دا هغه تاریخ ګردان دې ځوانانو ته کوو. تاسو وګورئ چې دلته د قام اواز پورته کول جرم دی، دلته مورنۍ ژبې سره مینه کول ګناه ده. دا د دې ځای رواج دی چې دا ځوانان او دا بچي به د نصاب په کتابونو کې د خپلو اتلانو نه خبروي، د پښتو نه به نه خبروي، د پښتونولۍ نه به نه خبروي. په دې خاوره چې کومې شتمنۍ پرتې دي د هغې نه به نه خبروي. میډیا به نه کوي دا کار، د جومات او د مدرسې نه به د قام اواز نه پورته کېږي. په مورنۍ ژبو به د ځان بد ښکاري. زموږ په تعلیمي ادارو کې د نصاب نه به مورنۍ ژبه بهري. او بیا تاسو وګورئ چې موږ
د باچا خان سپایان د عوامي نیشنل پارټۍ کارکنان چې کله د کام د حق او د بقا مبارزه کوو نو کله را باندې الزام لګي وای د روسیانو ایجنټان دي، کله راته وای غداران دي، کله راته وای پاکستان نه مني، کله راته وای 14 اگست نه مانځي او کله راته وای نفرت خورئ، کله یو الزام، کله یو پیغور، کله یو تهمت، کله یو مسخره، کله یو مدد، کله یو سپوره، دا هر څه چې د سرې جنډې ته وایي دا ورته په دې وجه وایي چې د دې مظلوم کام اواز دی که ټوله دنیا زمون خلاف شي زمون کام زمونږ کام دی که ټول کام دا سره جنډه نه مني ټول کام ته په جرګه وایو چې دا جنډه د ټول کام د سر سوری دی او تر قیامته پورې به قایم وي انشاءالله. پښتنو راځئ چې وګورو چې په کومه طریقه دا پښتانه د پسمانده ساتلو منظم منصوبه سازش روان دی. زه به د تجارت نه شروع کړم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ 119 لارې دي. تاسو سوچ وکئ چې دا زموږ د ملک نام نهاد چې دا ما به ورته په اسمبلی کې وي چې کینه مهرو دا مهرې دا واورئ دا ځوانان دا جنډا وام داسې مستی غواړي د ځوانانو داسې خوشحالي غواړي ځوانانو خو بیا هغه ځوانانو کومه چې هغه محروم پورې ځان تړلی دی دې ځای ته راځي. دا تاسو وګورئ تجارت ته وګورئ دا مهرې وایي چې پاکستان په اقتصادي توګه کمزوری دی او کمزوری دی که هغه د ساه اخیستو نه دی خو داسې به نه کوي چې د پېښور او تر ماسکو ترمنځ 4,000 کیلومتره پاتې ده د 4,000 کیلومتره نیمه دنیا ده روس ټولې دنیا نه غنم ورکوي خمن پښتانه دلته ونه شو اخیستی. ایران ته وګوره هندوستان ته وګوره چین ته وګوره او دې ګاونډي د دنیا په خاوره د پښتنو افغانانو نازولی ریاست نازولی افغانستان ته وګوره چې بیا دا سره جنډه خبره کوي چې دې ګاونډ سره تعلقات د ورورولۍ کوي دا د اعتماد کوي تګ راتګ جوړ کوي تجارت بحال کوي چې ټولو پښتنو ته په لکونو پښتنو ته د کاروبار موقع لاړې شي د روزګار موقع راشي بیا به دا لاره بندوي. مرکز به بجلی زما ګیس زما د خاورې پیداوار تیل زما د خاورې پیداوار اوبه زما د خاورې پیداوار ځنګلات زما د خاورې پیداوار معدنیات زما د خاورې پیداوار تماکو زما د خاورې پیداوار ګنې زما د خاورې پیداوار موږ د خدای تعالی په موږ پښتنو دوره کرم دی چې زما غرم د پښتنو سره زر او زما میدانم سره زر خو بیا به نه د هغې استعمال راکوي او نه به یې مدن راکوي. پښتانه بیا په اقتصادي توګه دې ځای ته راوستو چې زار ځای دا خبره کوم چې نن د پښتنو په خاوره نه کاروبار پاتې دی نه تجارت پاتې دی نه روزګار پاتې دی او د پښتنو د هر کور نه یو دوه څلور پنځه ځوانان د خپلو کورونو نه
بهر ملکونو کې په مسافرو په سختو سختو دیاړو او په اوږدو اوږدو نوکرو باندې مجبوره دي انحصار د پښتنو په هغه اوورسیز خلکو دی کاروبار که د پښتنو په خاوره پاتې دی نو هغه صرف انډر پلی دی انډر پلی کنې تاسو په خپله سوچ وکړئ دا د افسوس خبره ده بیا وجه دا ده ځوانانو دا واورئ بیا وجه دا ده چې موږ پښتنو له او بیا د پښتنو دې طاقتور اواز له چې د سرې جنډې په شکل کې دلته ولاړه ده بیا راځئ چې جومات نه شروع کړو جومات نه زموږ په جوماتونو کې په توره ټوپه مونځ کېږي په سپینه ټوپه مونځ کېږي په اودي ټوپه مونځ کېږي په برګه ټوپه مونځ کېږي خو بیا په سره ټوپه باندې دلته موږ ته وایي چې مونځ نه کېږي اگر چې د خدای حکم دا دی چې زما په نظر کې خدای وایي چې د رنګ او د نسل اهمیت نشته اهمیت د تقوا دی نو بیا پښتنو ستاسو نه تپوس کوم چې که سپین رنګ دی نو ولې سور رنګ نه دی که تور رنګ دی نو سور رنګ نه دی که اودي رنګ دی نو ولې سور رنګ نه دی نو دا بیا هغه خبره را واورئ دا تاریخ دی بابا فخر افغان باچا خان دلته سپینګري ناست دی چې کله په دې خاوره په دې پښتنه خاوره د تعلیم او د شعور عام کولو لپاره بغیر د ریاست او د حکومت د مرستې نه آزادې مدرسې شروع کړې نو دلته پراپیګنډه شروع شوه وی سبق د مدرسې وایي د پاره د پیسې وایي جنت کې به ځای نه وي دوزخ کې به غوپې وایي او دا پراپیګنډه یې ځکه کوله چې پښتانه باچا خان سره مرسته ونه کړي ملاتړ ونه کړي او د دې پراپیګنډې مقصد دا و چې په پښتنو کې جهالت عام کړي او پښتانو تعلیم او د شعور نه لرې وساتي نن هم دا سوچ موجود دی نن هم ځوانانو تاسو سوچ وکړئ چې موږ ټول مسلمانان یو او دا موږ طالبان وایي چې خدای پاک د مور په خپو کې جنت ایښی دی جنت خو دا کام او د دې کام بچي د خپلې مورنۍ ژبې پښتو نه موږ له دوره نفرت پیدا کړی دی چې په هر کلي کې وګورئ چې څومره پرایویټ سکولونه دي څومره سرکاري سکولونه دي په دغه تعلیمي ادارو کې تعلیم په مورنۍ ژبه کې نه دی دا د دې جنډې سیاست دی چې 2008 کې زمونږ اقتدار راغی پاټۍ ماله دا ذمواري راکړې وه دا اعزاز دې جنډې ته حاصل دی چې موږ په دې صوبه کې نصاب جوړ کړو تعلیم هم په مورنو ژبو کې کو روان هم کو او 2013 کې پې بیا د هغه مهرو حکومت راغی او غاښ یې په شا ځوانانو تاسو سوچ وکړئ چې دې جنډې سره د مدرسو دننه نفرت ته وګورئ موږ ټول پښتانه یو موږ ټول مسلمانان یو خو ما چې ته ونه لیدو چې د یوې مدرسې نه به محتمم زمونږ او ستاسو مشر حیدر خان له بلنه ورکړي چې راشه دې مدرسې ته نن ماشومانو د قرآن ختم کړی دی حیدر خان راشه دې ماشومانو له ته مبارکي ورکه او تم راشه دې بچو ته څه ووایه ما لا نیشنلې مشر نه دی لیدلی چې دې مدرسو ته یې رابللی صحیح وایم که غلط وایم اخبارونو له راشئ وګورئ اخبارونه ټي ویګان وګورئ ریډوان وګورئ دا بیله خبره ده چې نن د سوشل میډیا دور دی زمونږ ما هغه واکدارانو ته مهرې وي او دا کومه میډیا چې د هغې تابع ده دا د مهرې دي زمونږ ورته ضرورت نشته خو نیت ته یې وګورئ نیت ته یې وګورئ اگر چې دا د پاکستان د آئین وایلیشن دی دلته صحافیان ملګري ولاړ دي دا میډیا تاسو طالب ایمان
دا فورث پلر آف د سټیټ دی. پښتو کې چې ترجمه کومه د ریاست څلور ستنې دي چې پارلیمان دی، عدالت دی، انتظامیه ده او صحافت دی. دا عینی خبره ده چې هر فرد ته، هر سیاسی جماعت ته، هر تنظیم ته د اظهار رائے د ازادۍ عینی حق دی. دلته دغلته هم ماورای عین اقدام په دې غرض کیږي چې د پښتنو په دې وسایلو قبضه جاری وساتي. دا عمل د دې دپاره کې تاسو وګورئ دا خبره هغه ورځ ما نوخار کې کړې وه چې په دې خاوره دهشتګردي، بلکې که زه دا ووایم چې د پښتنو خاوره دا که مردان دی، دا که چترال دی، دا که بونیر دی، دا که چمن دی، دا که وزیرستان دی، ځوانانو دا د ټوپک د شپېلۍ په نرغه کې ده. د پښتنو خاوره د ټوپک شپېلۍ یرغمال کړې ده. کارخانې دلته بند دي، تجارت بند چې څنګه ما ذکر وکړو. اسلام آباد پښتونخوا له خپله برخه نه ورکوي او بیا د هر شتمن پښتون، د هر نظرباز پښتون، د هر سوچ د خاوند پښتون، د هر پښتون چې د لیک او د لوست مالک دی، د هغه په سر د ټوپک شپېلۍ پرته ده. شپږ څلوېښت کاله وشو د پښتنو د خاورې نه خپله سرمایه دا ټک نه اپله لاړه. ګنې وګورئ پښتنو دا ټک نه اپله دا ګای ډز نشته او د پښتنو په دې خاوره خودکش دي، دماکي دي، ټارګټ کلن دی، اغوا برای تاوان دی، ناکی دي، طالبان دي، سنور دي، قدرتیان دي، دمکیان دي او یو داسې ماحول جوړ دی ته به وایې چې دا څه دي. زمونږ ګناه څه ګناه دی زمونږ؟ زه خو نن د شیر افغان خان په حجره کې د دې ټولو پښتنو او د دې ځوانانو د جرګې په وساطت د خپلو ټولو پښتنو نه هم د یو پښتون بچي په حیث هم دا سوال کوم. موږ سره خو پښتانه د بابړې شهیدان نمانځي، موږ سره خو پښتانه د ټکر شهیدان نمانځي، موږ سره خو پښتانه د کیسه خانه شهیدان نمانځي، موږ سره خو پښتانه د اتخیلو شهیدان نمانځي، موږ سره خو پښتانه د دهشتګردۍ شهیدان نمانځي. تپوس کولی شم د خپلو عالمانو نه، تپوس کولی شم د هغه ټولو پښتنو مشرانو نه چې تاسو موږ سره دا غم نه جاړئ، تاسو د کام غم داسې خپل نه ګڼئ لکه چې څنګه یې د سره جنډه ګڼي. نو زه هغه عالمانو ته هم دا خبره کومه چې موږ خو مقتدیان یو، تاسو د قرآن ترجمانان یئ، تاسو پیغمبر یئ. بیا راشئ، نن 50 میاشتې وشوې په افغانستان کې د جنکو تعلیم پابندي ده. 46 کاله وشو چې د پښتنو په خاوره اور لګېدلی دی، ټوله دنیا یې ویني، بې ګناه پښتانه وژل کېږي. هغه عالمانو ته خواست کومه چې آیا ستاسو خاموشي نعوذ بالله دا د الله تعالی د حکم او د قرآن د وینا مطابق ده؟ آیا عالمانو صاحبانو ستاسو دا خاموشي نعوذ بالله د خوږ نبي د طریقې مطابق ده؟ نه که داسې وي موږ مقتدیان یو، زمونږ په ذهن کار نه کوي، تاسو زمونږ عالمان یئ، راشئ د ټول کام راهنمایي وکئ او موږ ته لار سمه کوئ. تاسو زمونږ عالمان یئ چې کومه لار تاسو ته د خدای د حکم، د قرآن د وینا او د خوږ نبي
د ژوند او د طریقې مطابق منګه وفادار امتیان یو، منګ تابعدار امتیان یو د خوږ نبي، منګ به په هغه لار روان. دا چې منګ دا خبره کوو چې پښتنو دنیا شر کړی دی، شر. وایټ هاوس ما بیا دا خبره وکړه چې د خانه کعبې امام ته دې هم زمونږ دا خواست ورسي. موږ خو وینو چې روړه راشي، روړه بارانونه نه کېږي. د پښتنو په هر جومات کې موږ زاري کوو، زاري ورته وایو چې وبا راشي، مرض، دا که کرونا وي، دا که په څاروو راشي، دا که په انسانانو راشي، او دا که په فصلونو راشي، موږ زاري کوو، د خدای نه سوال کوو. نن د تپوس کولی شمه چې 46 کاله وشو د پښتنو په هر کلي کې د دهشتګردۍ شهیدان پراته دي، په لکونو میندې خویندې کونډې، په لکونو بچي بچیان معذوران شو، په لکونو انسانان پښتانه یتیمانان شو. آیا د تبلیغ مشران ولې خاموشه دي؟ خانه کعبه موږ خو امتیان یو، او موږ هغه امتیان یو چې موږ په خدای ننګ کوو، په خدای ننګ پې داسې کوو چې روژه خدای فرض کړې ده. خو زما د پښتنو په خاوره چا کې جرأت نشي کېدی چې په روژه کې کلاو روژه وخوري، داسې دا او که داسې نه ده. موږ هغه امتیان یو چې موږ په خدای ننګ کوو. دا خو اوس پښتنو زمونږ او ستاسو اقتصاد یې کمزوری کو، بدحاله یې کړو، سوالګري یې کړو، مسافرۍ ته یې جوړ کړو. کنې دا سپین ږیري ناست دي چې په کلي کې به چا سود کا، سود په ایماندارۍ به دا مشران وایي چې چا به صد کې نه پرېښود، داسې دا او که داسې نه. پښتنو بیا په هغه کام کې خلک یې راپاڅولی دی. ما ته خو به په جومات او مدرسه کې دا خبره کوي چې بد ویني نو په لاسو به یې منې کوي، وایي دا د ایمان افضله درجه ده. بیا وایي چې دویمه درجه یې دا ده چې په خولې به ورته بد وایي، او بیا وایي چې درېیمه او ضعیفه درجه دا ده چې په زړه کې به ورته بد وایي. نو یا د باچا خان سپایانو دا بدامني چې ناسور دی، وبا ده، مرض دی، تباهي ده، جهالت دی، بېروزګاري ده، دوزخي ژوند دی. په ایماندارۍ ووایئ چې دا ځان ته عالمان وایي د بدامنۍ په مسله کې هغه د ایمان په کومه درجه دي، او د باچا خان دا سپایان په کومه درجه دي. دا پیغور نه دی او دا نیوکه هم نه ده، دا الزام هم نه دی. من هم د کام بچي او دا هم د کام بچي. بیا وجه دا ده چې من خپله خبره کوو، نه بیا وایي دا میشتریان عالمانو پسې خبره کوي. ولې به کوي؟ دا بچي دي چا دي؟ سوال نه پیدا کېږي. من خبره کوو، من که بده خبره کولې نو ولي باغ زموږ ریډ لاین دی، ټوله دنیا ګواه ده چې په ولي باغ کې دماکه وشوه، خو موږ ته اسفندیار ولي خان نه دي ویلي چې ټوپک راوالی. ګنې موږ هم پښتانه یو، موږ هم انسانان یو. ولې ما کې ګولی ځي او هغه کې ګولی نه ځي؟ خو موږ د بابا فخر افغان باچا خان د عدم تشدد علمبردار یو. د جنګ له او د تشدد له به د عدم تشدد په ذریعه باندې شکست ورکوو. ټول کام به ځان سره ملګری کوو، ټول کام کې به بیداري پیدا کوو. ځوانانو تاسو وګورئ چې پښتنو له یې ټوپک په لاس کې ورکړی دی، پښتنو له، او پښتانه پرې ولي، مردان کې خلک ولي، وزیرستان کې خلک ولي، کویته کې خلک ولي. زه هغه پښتنو ته هم خواست کوم چې جنډې د لم سپینې درکړي دي او کلمه یې پرې هم لیکلې ده. آیا دا چې کوم طریقه واردات دی، نعوذ بالله نعوذ بالله، دا د کلمې ترجماني کېدی شي؟ تاسو راته ووایئ. خو موږ خو مقتدیان یو چې که زما په شان سیاسي کارکن دا خبره کوي،
خو بیا زه په فیسبوکونو ګورم چا ځان سره کاري لیکلی چا ځان سره حافظ لیکلی او داسې داسې کنزل کوي چې په ډکشنرۍ کې زه خو هغه عالمانو صاحبانو ته ویل غواړم چې د خدای په خاطر د دې پښتون کام په خاطر د دې پښتني خاورې په خاطر راپاڅئ د جوماتونو نه د مدرسو نه د جنازګاه نه د عیدګاه نه او د دین د هر مرکز نه قرآن بیان کوي او دا په پښتنو یې چې جنت ژوند دوزخي کړی دی د هغه پښتنو راهنمایي وکړي چې یا د چا په لمسه لګیا دي او یا په لالچ لګیا دي او یا په ذاتي غرض لګیا دي پښتانه تباه کړو تاسو وګورئ ځوانانو چې دغه د سیاست گردان چې موږ د باچا خان سپایان پاره کوڅه کې کوو یو دغه چې مذهبي انتها پسندي دلته موږ ته راایستي دي چې که په ډنمارک کې قرآن شریف بې حرمتي وشي دا د ټولو مسلمانانو دپاره د درس خبره ده د تکلیف خبره ده او موږ د کاملې عقیدې امتیان دا خبره کولی شو چې قرآن ته او پیغمبر ته نعوذ بالله نعوذ بالله چې سپک ګوري دا به پاگل دا ذی شعور انسان نشي کېږي خو بیا هم تاسو وګورئ بیا به دلته دا جومات نه اعلان کېږي خو زما د پښتنو په خاوره جومات کې به دماکه وشي جومات کې 500 قرآن شریفونه به شهیدان شي د جومات نه به کثافخانه جوړه شي د انسانانو پوټي به چتونو پورې نښتي د پیغمبر د وراثت منبر به شهید شي امام شهید شي مصلی شهیده شي خو موږ نه وینو د پښتنو جوماتونه خاموشه بیا مدرسې هم خاموشه او د تبلیغ مشران خو داسې خاموشه ته به وایې چې لکه موږ انسانان دا ولې دا لوی سوال دی زه دې باس کې نه ځمه خو دا سوالونه نن مردان کې پرېږدمه په دې امید چې د باچا خان دې سپی ته به د دې سوالونو په جواب کې کنزل نه په باشعوره په دلیل تنقید جواب ملاویږي دا سره جنډه کې نظار شه چې په هر صورت کې دا کام نظار شه او د خپل خاورې نظار شه تاریخي ګواه دی ځوانانو تاسو وګورئ چې نن په افغانستان کې چې د هر چا حکومت زموږ د پښتنو تاریخ دی چې زموږ د خور مور پلو چا نه و لیدلی نن وګورئ د کابل خویندو میندو ته د جلال آباد او د ننګرهار خویندو میندو ته د پېښور او د مردان خویندو میندو ته یا پښتنو پښتونوالی به کول غواړي پښتونولي به کول غواړي او دا ټول جنګ چې د پښتنو په دې خاوره راوستی دی دا پردي جنګونه دي کله به د امریکې روس سره دشمني کله به د امریکې چین سره دشمني خاوره به هم د پښتنو استعمالوي او ځوانان به هم د پښتنو استعمالوي دا زموږ او ستاسو د دې جنګې ذمهداري ده چې موږ د هغې مخنیوی وکړو خاوره کې ممن راولو قوم هم د بدامنۍ نه بچ کړو او دا دوزخي ژوند په جنتي ژوند کې بدل کړو دا د دې سرې جنډې د سیاست خلاصه ده نو وجه دا ده چې هغه د قیوم خان نه راوالې نن دلته تر دې باجوا پورې او بیا د پېښور تر هغه ججه پورې چې هغه دا خبره کوي چې احمد ولی خان څوک سوچ وکړي دلته خو څلور لوی جوماتونه ډېره بخښنه غواړم چې بانګې ویلی دی او زه خپله خبره راغونډوم څلور جوماتونه چې دوه مذهبي جوماتونه دي او دا دوه سیاسي جماعتونه جمعیت او جماعت اسلامي هغوی خو ځان ته کار اسان کړی دی وایي د خدای په ځمکه به د خدای تعالی نظام راولو
یا لکه تپوس ته وکړم چې دا د پښتنو دا خاوره د چا خاوره ده؟ دا د خدای خاوره نه ده. دا څوک دي؟ دا د خدای مخلوق نه دی؟ دا د خوږ نه دي امتیان نه دي؟ دا انسانان نه دي؟ او دوه جماعتونه مسلم لیگ او پی ټی آی وایي نه د پاکستان خبره به کوئ، د پښتنو خبره به نه کوئ. دې دواړو کې چل دی، دې دواړو کې چل دی. او زه خبره راغونډوم، دواړو ته ویل غواړم چې دا کم خلک وایي چې د خدای تعالی په ځمکه د خدای تعالی نظام راولو، زه سوګند نه خورم، خو پښتنو د باچا خان د دې سپایي په خبره باور وکړئ چې دغه مهرې دي او دا د پاکستان خبره چې کوي دغه مهرې دي. 18 عیني ترمیم، 18 عیني ترمیم به د پاکستان د ایشیا ټایګر جوړوي او دا څلور جماعتونه وګورئ، د دوی سیاست ته وګورئ، دوی به په صوبایي خود مختاره او 18 عیني ترمیم چرته خبره نه کړي. خبره 2015 کې نواز شریفو هم LFC وارڈ میں جاری کی گئی، 2020 کے عمران خانو هم LFC وارڈ میں جاری کی گئی. دہشت گردی دلته روانه ده. ځوانانو بچو د ټولو پښتنو ځوانانو بچو پیغلو بچیانو چې په تعلیمي ادارو کې سبقونه وایي، دا سوال د تاسو تقدمه چې د بدامنۍ په وجه پښتانه په اور کې ولاړ دي. نتایج دا دي چې 1 لاک بچیان د میډیکل لپاره درخواست ورکړي، 1300 پښتنو بچیانو ته ایڈمیشن ملاوي دي. 1300 په 1 لاک. دا د دهشتګردۍ په وجه، مسافرۍ د دهشتګردۍ په وجه، بېروزګارۍ د دهشتګردۍ په وجه، دا شلېدلي ګریوانونه د دهشتګردۍ په وجه. سوال ځوانانو تاسو ته دا اقدم چې د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه یو جماعت ماته وښیئ چې په دې بدامنۍ باندې جامع واضحه او ولسي پالیسي یا فیصله لري، راشي ماته ووایي. جمعیت نه لري، شپ اگر مگر. هلته چې خلک په کابل کې په اقتدار کې راشي د ټوپک په زور وایي مبارک شه، جماعت اسلامي وایي مبارک شه. ولکه دین خو په ټوله دنیا کې یو دین دی او هغه دین اسلام دی. د کابل لپاره یو دین، د پېښور او د اسلام آباد لپاره بل دین. د دغه دوه جماعتونو واضحه پالیسي نشته، د کمې په وجه باندې چې دا پښتانو د هر څیز نه محرومه دي. پی ټي آی او د هغې خبره به څنګه وکړو؟ هغو اکثر مانا میډیا والا تپوس وکړي، زه ورته وایم سر دې مخ وګورئ، مالک پوه شه او د مالک پیشو پوه شه. په دې تاسو پوهېږئ. مسلم لیگ ته تاسو وګورئ او بیا به خلک زموږ نه دا تپوس کوي چې تاسو ورسره ولې روان یې. یا ځوانانو تاسو ته ووایم، بلکې زه د پولي او د پټي پښتو استعمالوم، دا زمیندار خلک او مشران به زما په خبره پوهېږي. د پاکستان د سیاست مثال د سر غوښې ده، د سر غوښې. د مشران به پوهېږي د سر غوښې دلته خامخا ته به یو ځای به روان یې، یوازې نشي تللی. او نتیجه دا ده چې تاسو وګورئ چې 18 عیني ترمیم ګنې پښتنو تاسو د خپل کام مدیان د وکالت 14 کسان 2008 کې لیږلي وو، خو په 2008 کې په 14 کسانو باندې پښتونخوا ته نوم میلاو شو، 18 عیني ترمیم هم راغی. تاسو ټول مشران ناست یئ تر 2008 پورې ټوله پښتونخوا کې 2 غټې یونیورسټۍ ستاسو د دې خاورې بچي. زما مشر رور د ولی خان وسیع امیر حیدر خان هوتی د ټولو پښتنو په تاریخ کې تاریخ جوړ کړو چې په 15 کال کې 2 یونیورسټۍ جوړې کړې چې نن په هر ځای کې یونیورسټۍ ده. دا برکت دی. زه خدای شته مال ډېر خوند راکړی، مال ډېر خوند په دې راکړی
چې 9 کاله د دې اسمبلی کې ناست وم 96 ممبرانو د پی ټي آی سوره د ساړوبی شی ساړوبي وه په خدای تعالی ته یقین وکړه ما باندې د ستاسو د ټولو بچو ځوانانو سپینګیرو میندو خویندو په دعاګانو 3 ځله د الله په لوی کرم 3 ځله مسلسل اسمبلی ته لاړم که ساړوبی شی وروره فرق درته ښیم ما په هغه اسمبلی کې هغوی ته خبره کوله چې تاسو مجاز یې تاسو حقیقت نه تاسو مجاز یې بیا خو هغوی ګڼو نو چې ګڼې نو چې خو تاسو لیدو دا د بابا د دې سپایي کمال نه دا د دې جنډې سیاست دی چې ولسي دی په حقه دی بلکې دا د مازدیګر او د ماښام ترمنځ وخت دی دا خبره زه د یو مقتدي په حیث باندې کوم چې ټولو پښتنو ته وایم چې د نیشنلیانو رضیې ته مه ګورئ د دې جنډې سیاست د قرآن ترجمه ده او د پیغمبر طریقه ده دا خبره زه دې جرګه کې چیلنج کوم ماله د عالمان د دې خبرې جواب راکړي زه پې قانع کوم دا د باچاخانۍ لار دا خدایي لار ده ګنې تاسو وګورئ پرون وه پرویز خټک صاحب به پورې ناست و زه به را پورې ناست او داسې تعریفونه به یې د عمران خان کول تا به وي دا د عمران خان د تره زوی بیا راشه محمود خان ته وګوره زما ګاونډي دی زه دا خبره په دې نه کوم چې د چا د ذات تذلیل کوم محمود خان چې به ودرېده که نه په خدای تعالی تاسو یقین وکړئ په خدای تعالی چې مړه دومره سپک به یې موږ نیشنلیانو ته کاته او زموږ دې پاټۍ ته چې تقریرونه یې راوالی ما به ورته دغسې وي چې یروره یو پښتانه یو د غم خاده خلک یو سیاست ستا جدا دی او زموږ جدا دی خو دومره سپورې مه وایه چې سړی یو بل سره غم خاده یې که نشي کېناستی په خدای تعالی ته یقین دا وکړه تا به وي چې دی خو بیخي د ادې او د دادا زوی دومره تعریفونه به یې کول نن وګورئ که چې 100 کاله مخکې نیکه په کوم ځای ولاړ و نن یې نوسۍ په هغه ځای ولاړ دی نو ځکه ما ویلو چې دا مهرې د مهرې ما ته په دې دویمه اسمبلی کې نه په اولنه اسمبلی 2008 کې زموږ حکومت و او 2013 کې خو دا مهرې رالې نو موږ 15 کسانو ښه 15 او دا ډېره عجیبه 15 کاله ته وزیري او د هغې نه پس بیا ته اسمبلی کې ناستې 15 کسانې 15 نو ما ته د پی ټي آی ډېرو یاران دوستانو ما ته وي مړه ته څه پاګلې دې پاټۍ ته راځه نو ما ورته وي چې تاسو زما ملګري یئ ستاسو په ذهن کې خو به دا عزت ښکاري خو ما ورته په هغه وخت کې ویلي وو هغه زما ملګري دي ما یوه خبره واورئ زما یوه خبره دا تاسو چې څه ته عزت وایئ که نه نو زه د هغه مدرسې نه فارغ یم که داسې عزت نه ته ماله بوساړه متړي بوساړه که نه نو زه به ولې لکه ورکوم او که یوازې ولاړ یم دا سره ډنډه به مې نن وګورئ که نه د پی ټي آی د پښتونخوا صوبایي تنظیم د پی ټي آی د پښتونخوا نه سینیټران د پی ټي آی د پښتونخوا نه ایم این ایز د پی ټي آی د پښتونخوا نه 96 ممبران او وزیران یعنی داسې روک دي داسې لکه موږ زمیندار خلک چې د ډېرې شوګیري وکړو او وده شو ته وایه کنې چې کالي شوګیري کړې دي شونډې تړلې دي وروره داسې خاموشه دي داسې چې هغه د چا خبره په سورې هم نه ښکاري سورې وجه دی په حق او په مجاز کې دا فرق نو بیا ځکه خبره پښتنو راغونډوم چې د قیوم خان نه مې شروع کړې وه هغه قیوم خان چې په خپل وخت کې به داسې غړمبېده لکه عمران خان چې به په ډي چوک کې غړمبېده وګورئ پښتنو نه د قیوم خان نامه څوک وسلي او نه دغه ډبل شاه نوم عمران خان څوک علي دا فرق ډېر زیات خوشحاله شوم چې غالبا ما ډېره اوږده او زه کلیوال یم
او بیا زه غرسنی یم. تاسو خو د ښار خلک یئ. ما ایوبو دلته دی، دا زما د یونیورسټۍ ملګری میا طاهر خو به دلته چې ناست دي دا دواړه. نو دا ما اوس دې ګاډي کې د خپلو هلکانو ته خبره کوله چې ایوب هلته ولاړو. ما چې کله زه یونیورسټۍ کې وم نو زه یو عام کارکون وم او دی او میا طاهر د لیډران ښه. دا د عوامي نیشنل پارټۍ د سیاست برکت یي چې دا څوک وایي چې موروثي سیاست دا ځکه وایي دا ولې وایي تاسو هم سر نه تاسو ټولې په ما وایي. سراج الحق صاحب زما ډېر محترم دی، ډېر محترم دی، ډېر محترم او هر انسان محترم. سراج الحق صاحب وایي زما په پارټۍ کې موروثي سیاست نشته. منم خو سراج الحق دا راته ته ووایه ستاسو والد صاحب ظاهره خبره ده زموږ دپاره ډېر محترم دی دړنه او داسې محترم دی لکه څنګه چې موږ ته خپل پلار محترم دی خپل پلار. خو ته به څه وایې په سیاست کې دا عمران خان به وایي چې موروثي سیاست نو تا به څه وي یا لکه که نن ایمن خان په میدان ولاړ دی نو په 12 اګست 1948 د بابل شهیدان خو نه زموږ د ماما جامونو نه ورسره زموږ د وینې رشته پښتانو نه که هغه غم ته ولاړو نه باچا خان ورته ولاړو. نن ته وګوره چې د پښتنو دې غم ته د ایمل ولی خان نه علاوه کوم پښتون لیډر ولاړ دی که زه په غلطه یم یا د عوامي نیشنل پارټۍ نور سیاسي کارکنان په غلطه یي راشئ موږ ته اصلاح وکړئ او ووایئ چې ایمل ولی خان نه پلانکی یم ولاړ دی موږ به په سر ګرځو د قام دپاره او د خپلو بچو دپاره خو کم دی کم دی دا کار ګران دی. دا چې عالمان صاحبان وایي چې د جنت لار د ویښته نه نری د تورې نه تېره ده نو دا بیا هغه لار دا هغه لار چې که تاسو وګورئ نو چې په ډنمارک کې څه وشي دلته ټول مذهبي جماعتونه په هر کلي کې راوځي خو که زما علي مسجد پوره شهید شي بیا د علي مسجد نامه نشي اخیستی ځکه موږ وایو چې دا د حق اواز دی او دا نور مجاز دی دا جنګ نه کوو. زه خپله خبره ختموم چې ستاسو نه زه اخر کې یو وارې بیا ستاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کوم او بیا هم انسان یم کوشش کوو چې داسې انداز او داسې الفاظ خپل نه کړو چې یو پښتون ته مسلمان ته پې ټیس ورسي خو که بیا هم داسې وي د سرې جنډې د سپایي په حیث باندې به بخښنه غواړو. زه به ناره در کومه نارې به ګورې د افرادو نه وهئ ښه د عوامي نیشنل پارټۍ ټول پښتانه دا آواز کوي چې زنده‌باد عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد. مړه ټول سره ګذري ټول دی ګوره واو تاسو ډېر سادهګان یې ګوره مهرې چې ما ورته وایي چې کښېنئ نو ملاس دې ګوره پښتانه شئ د پښتون دبکه کوي ملاس دې که ملاس نه دي اوس ټول پریس کانفرنس یې کوي. زه خو تاسو ډېر خوشحالېږئ چې زه هغې پسې خبرې کوم مه کوئ بس دی که نه عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي د دې ټول جنګ خلاصه چې ده دا یوه ناره ده او دا قامي ناره ده چې خپله خاوره خپل اختیار تاسو ګوایئ چې نه منو د بل اختیار. دې کې د بجلی بل هم دی دې کې تعلیم هم دی دې کې صحت هم دی دې کې روډ هم دی دې کې روزګار هم دی دې کې کارخانه هم ده. خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار. یاره ستاسو د ټول نه زما اواز تیز دی ګوره تاسو اواز تیز تاسو مه کوئ اواز په تیزه ښه په تیزه بلکې دواړه لاسو سره اوچت کړي دواړه د رقام نمایندګي ده. خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار. د خټک صاحب په دې شعر او په نیمګړي شعر چې ټول پښتانه په ډېر غور اورئ دا باد د زمانې چې موږ چیړي هسې نه ده پښتنو موږ تاسو ته وایي دا باد د زمانې چې موږ چیړي هسې نه ده دا ګوري
چې په مړو ایرو کې سره بسري شته پکې انشاءالله کوي.